اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، نن تاسو ته د پروسټیټ په باره کې څه معلومات درکول غواړم. اکثر خلکو ته دا یره لا حق وي چې آخر دا پروسټیټ څه شی دی او دا د کینسر یو شکل دی او دا دی واغه دی. نو پروسټیټ چې دی دا د نارینه د عضوي تناسل په آخري جړه او د مثانې سره لاندې د غوز په شکل کې موجود وي. دا د پیدایش په وخت کې هم موجود وي. کله چې کم بچی چې دنیا ته راځي نو پروسټیټ ورسره هم موجود وي. خو چې د نارینه عمر د 50 سال نه سیوا کېدل شروع شي نو پروسټیټ سایز هم ورو په غټېدو شي. کله چې دا د 30 ګرام نه زیات شي نو د وړو بولو تکلیف سیوا شي. اکثر نارینه هم واړه بول بیا نشي کولی، بلکې د کنټرول غټه مسله ورته دا شي چې دی څو واشروم ته ځان رسوي نو د دنه په پرتوک کې وبهیږي، لږې کپړې پلیتې شي. بعضې مشران د ماشومانو په شان د شپې په کټ کې متیادې کوي او دا مسله چې نوره سیوا شي نو اکثر متیادې بندې شي او مثانه کې جمع کېږي. دا مسله ډېر د تکلیف باعث شي او بیا د اپریشن ضرورت هم باعث وګرځي. ډېر خلک د پروسټیټ اپریشن کوي، خو زما په خیال اپریشن یې اخري علاج نه دی. چا چې اپریشن کړی دی د هغه پروسټیټ دوباره فعال شي او بیا د پروسټیټ کینسر شکل اختیار کړي. ما ډېر کتابونه ولوستل او دې نتیجې ته ورسېدم چې د اپریشن نه بهتر خبره دا ده چې د پروسټیټ علاج په غذا او میډیسن باندې وکړی شي. د پروسټیټ مریض له پکار دی چې دې اوبه ډېرې وڅښي او خو په ترتیب سره چې یو ګیلاس اوبه وڅښي نو 1 غنټه به دې صبر کوي، بیا د وړو بولو نه پس بیا یو ګیلاس وڅښي نو د په وړو بولو کې به وینه هم نه راځي او د کینسر باعث به هم نه ګرځي. که چېرې دې اوبه کمې څښي نو د وړو بولو رنګ به یې سور شي، سور بهن شي. دا سوروالی ښه نه وي. د دې دا مطلب وي چې د په وړو بولو کې وینه شامل شوې ده او پروسټیټ کینسر باعث ګرځي. بعضې ډاکټران وایي چې د چا PSA ټیسټ د خپل رینج نه سیوا شي. د دې رینج تقریبا 4 mg/ml دی، خو دا ضروري نه ده ځکه چې بعضې میډیسن سره هم د PSA ټیسټ په بره ځي او اکثر بیا ډاکټران وایي چې ته فری PSA ټیسټ وکړه. خو دا ټولې خبرې چې دي دا بېمعنی دي، بې مقصده دي. دا غلطې ثابتې شوي دي. بعضې ټیسټونه اکثر هم داسې پازیټیو راځي خو دا د پروسټیټ کینسر باعث نه وي. څوک چې روزانه په خوراک کې پیاز، ټماټر خوري هغوی ته د پروسټیټ مسله نشي را پیدا کېدلی. د دې نه علاوه سبزی کې ساګ دی، تورۍ دی، کدو دی. دا خصوصا چې خوري نو د پروسټیټ د غم نه به په امان وي. ګوپي، دالونه، لوبیا، وریجې، چنا، بادرنګ دا هم ډېر فایده مند دي او د پروسټیټ سایز ورسره کمیږي. روزانه یو لیمبو په اوبو کې څښل هم ډېر فایده ورکوي. په میوې چې څومره دي هغه ټولې ښه دي، خو مالټه، خټکې، هندوانه د حد نه زیاته فایده ورکوي. وچې میوې هم ښه دي، خو غوزان او بادام بیا ډېره فایده ورکوي. د غوښې نه مکمل پرهیز پکار دی. څوک چې غوښه خوري د غوښې شوقیان وي، که هغه نری غوښه وي او که غټه غوښه وي، د هغوی دپاره دا د نقصان باعث ګرځي
او ویله پکار دي چې د غټې غوښې نه او د نرۍ غوښې نه ځان بالکل منې کړي، پرهیز وکړي. که غوښې خوښه وي نو بیا میان چې دي هغه بیا د دې لپاره ډېر بهتر دي. څوک چې میان خوري هغه ته د پراسټیټ مسله نشي راپېښېدی. د دې نه علاوه پراسټیټ کې لږ آرام هم پکار وي. څوک چې په ورځ کې 6 غنټې خوب پوره کوي او ښه مزیدار ښه طریقې سره، نو هغه هم د پراسټیټ د مسلې نه بچ وي. ډیوډارټ یو داسې ګولۍ ده چې په دې کې د ټیمسولین دی او زنک دی، دا چې استعمالوي نو هم تر ډېره حده پورې د پراسټیټ د مسلې نه به بچ وي او کینسر به ورته انشاءالله تر مرګه پورې نه کېږي. نو دا خبرې مې ځکه ریکارډ کولې، زما فرض و ما ته د دې په باره کې معلومات شي وو، نو ما چې راشه د خپلو مینهوالو سره دا خبرې شیر کړم. والسلام.